د صحابو نه زده کول پکار نو حضرت عمر فاروق ته آواز ویل عمره وی قربان ویل تس عجیب انداز کې ما ته نن ګوري دا قتل را قتل عجیب انداز کې وی قربان چې تا ته ګورم دومره خوشاله شوم چې الحمدلله چې ته خدای راولېږلې او موږ ته د هدایت نصیب او چې د خپل جهالت زندګي را یاد شي او تا ته وګورو چې دا موږ په کومو بلاګانو سره او تا خدای پاک موږ ته راولېږلې او د تیارې نه دې رڼا ته د جهالت نه دې رڼا ته کړو ډېر لوی رحم الله ستا ته چې ګورم من وخې اخلم چې ته خدای موږ ته رالېږلې نو حضور علیه السلام ورته عمره وی قربان وی د جهالت د وخت یو کیسه خو دې وکړه یو واقعه دې ووایه وی ښه قربان ویلې زما پلار چې و خطاب دا تجارت میں کرو او د کجورو تجارت میں کرو دا سی کجوری بزمون د دې کور په مخ کې او د نن ټول کور بار ارس باندې دا سی دومره د تجارتو چې زما په حساب شپېته اویا اوښان بتلو راتلو او زمون تجارت د پلان شو دا د روم او د ایټالیا سره وی د دې کجورو نه زما پلار یو بوت جوړ کړو هغه ته به مون سجدي لګو پلار به چې د تجارت نه راغی ای وی په هغه بوت باندې مون عجیب نقشې اچولې وي جوړ کړم د کجورو نه نقشې پې اچولې وي او ښایسته لباس هم ورته اچولی و د بره نه پې د پاسه شالونه به غوړول هغه شالونه به هم سبا ورته بدل کړه په بله ورځ به هم نور ورته راوړه او عطرونه دا خوشبویانې ګلونه به هم پې باندې هر وخت اچوي او زما پلار به چې تجارت نه راغی ستړی نو اول به هغه ته په سجده پرېوته نو چې هغه به په سجده پرېوته نو زه او مور به مې پرېوته او داسې به ورته لاسونه کړه دې زما پلار چې ای زمونږ د لاس جوړ شویه خدایه د تجارت په لوی سفر روان یم پتا میزان سپارلے خیال کوا چې په تجارت کې ناکام او تاوانی نشو و یو ځل پلار مې تجارت ته تللی و عجیبه خبره ده وی هغه تجارت ته تللی و او زه چېرته څه کار پسې تللی و زما په خبره پوهېږئ که نه ډېر وږی کور ته راغلم دومره وږی وم چې ما ویل چې زه لاړ شم زه به ډارک په روټۍ باندې ورځم ځکه ډېر وږی یم چې رالم کور کې مې مور نه وه مور مې کور نه وه نو کوم چې د کجورو او د روټۍ کوم کمرې وي هغه تالې ورته پرتې وي جرندې وي یو دا د بوت کومه کمره چې موږ په ډېر ښه انداز جوړه کړې وه دا کولا وه نو وایي سړی چې وږی لږ سترګو باندې څه ورته ښکاري نه که نه سړی چې وږي لږ سر خو خوځوي که نه خدای خوار نه کوم لږه تنده خو تېره کړي که سړی په خپل حال کې نه
وی دیولګي دومره زور راکړه چې ورننوتم او د دې خپل خدای د لاس مې وخوړ وی چې ومې خوړه فتعمدت الى وی ورغلم او هغې ته مې ډز ورکړ مې وخوړه فتذکرت غضب ابي وی دی وخت کې چې زه موړ شوم نو عقل مې سر ته راغی نو فتذکرت غضب ابي وی د پلار غصه راته په مخ کې ودرېده چې پلار ته مې دومره غصناک دی که راغی او دا یې ولیده په ما یې راړی او د مکې په دې کوڅو کې به مې هغه پورې راکاږي چې دې کاڼو پورې مې دا غوښې ولیده ما ته خو پته وه چې زموږ دې خدای سره د ده ډېره مینه ده تپوس مې وکړه مور مې چېرته ده چا راته وویلې چې تره کره دې تلې ده کاکاجي کره ورغلم ور مې ورته وویل چې ومې وویل आवाज लो कि या उम्मी या उम्मा अदरिकिनी राशमा सरल इमदाद गर्क शुम तबाशु चारा तवेल वली द हजरत उमर प्लार मुसना को वली द चा प्लार उमर जो मुसना को प्लार मुसना रदी अल्लाह अन्हु نو پلارې نو چې دا مور مې رامنډه کړه ولې بچیا ویلې وږی و وی نو بیا وی تا ټولې کمرې تاله کړې وي جرندې دې اچولې وی بیا وی لاړم هغه سرکولې خدایوالې مې وسوړ وی څوک ویلې هغه ولاړ نه دی ویل خدای دې وخوړ ویلې لاس مې دې ټول وخوړ نی خدای دې غرق شو پلار وی مو ته پلار نه یریږم ویل غم مه کوه څه بل د ترزوی م راوسته راته بله مو شروع ورته وکړه چې ماښام پلار رانشي او کجورو ته کېناستو هډوکي اخوا اچوه غوښه د کجورې دې خوا اچوه هډوکي اخوا اچوه ویل هغه م جوړ او مور مې کېناسته خو پویه وه هغه یې وټکولې هغه کجوري څه غوړ مڼې ورسره یو ځای کړه او واپس یې ورته هغه لاس برابر بیا یې جوړ کړ چې دی ورته ویل نو حضور علیه السلام ورته داسې وکتل او مسکی شو ورته وی الم تکن عندکم عقول تاسو کې عقل په دې کپرۍ کې نو چې داسې کارونه م کول دومره بې عقله وی عجیبه جواب حضرت عمر ورکوي سبحان او ورته وی كانت عندنا عقول ولكن لم تكن هدايه قربان عقل راکیو تجارت خو په عقل کو کورونه او دیوالونه م جوړول په عقل سړکونه م جوړول په عقل کویان به م رایستل په عقل کاروبار به م کو په عقل چې یا رسول الله عقل وو خو هدایت نه وو اوس که موږ وګورو نن سبا په تمامه دنیا باندې چینا څه کېږي حاوي کېږي که ټول مارکېټونه د چا د څه نه ډک دي هر څه جوړوي عقل پکې شته عقل پکې ضرور شته ځکه هر څه جوړوي خو هدایت ورسره نشته د سپو غوښې خوري د خنزیرانو خوري د مارانو خوري د منګکوري خوري مګې ته چوه وایي که څه دا ښاریان چوې خوري هدایت نشته که نه من ته الحمدلله د محبوب قربان شم هدایت سینې ته راغلی حلال هم پېژنو او حرام هم پېژنو ولې چې زمونږ په دې خوله باندې دا کلمه ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور مبارک چې نو دنیا په کوم حال کې وه د دې صحابه کرامو تاریخ کې وګورئ چې دوی په کوم حالاتو کې وو او د محبوب ته قربان شم خو چې د چا دا خو داسې چل دا یو خبره زده کړئ دا ضروري ده ځکه انسان باید خپل اصل وپېژني انسان خپل اصل پېژندل پکار
अल्लाह ताला च हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा कर सो वो अल्लाह दा शाती मसहकरा पयद बिला कैफ और दागे ने रूहुन पैदा कर आगे की रूहुन ने पैदा कर दा ज़मीन द टूल रूहुन द अंबिया और पकियो द औलिया और पकियो द सहाबा और पकियो द काफिरान और पकियो द अर्चा पकियो वो कला अल्लाह वेले अलस्तु बिरब्बिकुम ज़स्तास रबियमा नु टूल ज़लीशु वो द महबूब रूह आवाज़ों के क़ालू बला तज़मंग रबी नु चाँद दसरा आवाज़ों का पुरुम भी चांस की अल्लाह दा कोई ना अंबिया युगलो सहाबे थे युगलो औलिया पर वही चांस की अल्लाह थे ना औलिया आलिमान वत्किया अस्फिया नुक़बा युगलो औ चाप की वो कर चिया उड़िया का वो ले वाक़ई न खुदे पाक दा बिया किदी बलागारी मेलाद शतो मेलाद नशतो मेलाद शतो दावलिक दे दावलिक यो दा बिदअत दे दा फलान के दा आगो शागी के शक हो और जब कम चे द मेलाद मनावलो वाला दी आगे और सरवेली चे क़ालू बला जरूर महबूब सरे बेनी ख्याल देखे ना जी दी खबरें तबगोर ख्याल साथ है दाउस दा फितनी चे पैदा शिवी दा वक्त द दो फितना रवा दा वक्त तो लिहाजा शुक्र बासे हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमदन कसीरन देर शुक्र दे कि अल्हम्दुलिल्लाह मन अगखद क्यों कि मुंद सरदार कौनेर मुबारक पति आगा दागा मुबारक आगा मीना पति सीने की लड़ू उम्र में रिश माशाअल्लाह तासुद से अजीब बुंद खाने नारे तकबीर अल्लाह वाव रे असली दिन शज़ता सुतन के असली दिन सदे द बदर रज़वा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक ऐलान दे जिहाद और सहाबत पर बने मारा कर तो सहाबत अजीब हालात की जज्बात की पता गौरल द हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हुजूर बीमार व बीबी रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा सिदा हजरत उस्मान बीबी हुआ अच्छा अगर ते वरकड़ी वारे जुमो और दुमरा बीमार हुआ चिपम्मा वमा बेन द कशमकश द मौत द हयात की हालात खराब हजरत उस्मान रमान हुजूर अलैहि सलाम ला सलूदी उस्मान वे कुर्बान से शर्त दे मेरा कुर्बान ज़मज़म करो ना अज़मालू के पे बीमार आदा नुसे क्लारिम ज़मज़म और तय खावन के नुतब वेला कुर्बान ज़म सचलो कम दिमाग हो शौक दे वेले राशि और दरी कदमून रावाल सलो जो सलो कदम रावाल स्टोरते वेले चित्ता कूनु माना क़ल्बन व दिमागन ए उस्मान खबरदार असली दीन बदल तक न दे असली दिन जमा सबरिया जमा मोहब्बत का लब्बैक हुई सुभान अल्लाह जमादर तस्रुवे ला रसूल को खबर बा वी तकूनु माना क़ल्बन व दिमागन द ए दा माशुमान ने खेले ले बारा की वी तबा द क़ल्ब और द दिमाग पे हवाला तबा मुनसरे यकीन कला कदी साहिब शिववेली जब बदर तलेवी नो अंत शिवपुरी ए बदर की दमश्क के नदा शिवपुरी नमूना लिदा बदरियानो अवला नाम द चांद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोयम हजरत अबू बकर सिद्दीक दोयम हजरत उमर फारूक सलोरो हजरत उस्मान दा आगा गायब मुजाहिद दे कि अल्लाह दास मंजूर के द महबूब द मोहब्बत और द अमर और द हुक्म द मनलो को जवान दे कि अगेम द अबू बकर बंदे हाजिर हो गए
د عمر غوندې حاضر وګڼه، د حضرت علي غوندې حاضر وګڼه، د نورو صحابه غوندې حاضر وګڼل او محبوب ته ویل چې محبوبه د نننۍ فتحې کم غنیمت چې دی په دې کې حضرت عثمان ته برخه ورکړه. چاته ورکړه؟ حضرت عثمان ته ورکړه. که نه دی راغلی ستا مینې ته او ستا حکم او امر ته خو یې لبیک ویلی که نو موږ چې دلته راغلي دې ځای ته دې کور ته موږ د محبوب میلاد النبي صلی الله علیه وسلم په مینه کې راغلي که نه بله مینه کې راغلي. څوک راغلي د محبوب مینه کې لاس اوچت کړئ. ټول راغلي ټول بس تاسو په دې کې راغلی. اصل دین دا دی چې د محبوب محبت ته دې زړه کې ځای ورکړه. دا اصل دین ځکه چې بغیر د محبته کار نه کېږي. بغیر د محبته چې لمونځ کې امام غزالي وي والله که دې لمونځ قبول شي. که میلاد النبي صلی الله علیه وسلم ته راځي او کې د محبت د وجې نه به راځي نو میلاد به دې قبول وي. خیال دی که نه دي؟ نو د یو مونږ داسې لیکو که نه محافل میلاد النبي صلی الله علیه وسلم دې کې دا بعضې خلک ډېر خراب دي. زما پې زړه خورېږي، قسم دی چې خراب دي. څه وایي؟ وایي میلاد النبي نشته. اوس دې ته ټکي ته خو وګوره چې د دې میلاد معنا څه ده او د نبي معنا څه ده. معنا دې وایي چې میلاد النبي نشته، نه نبي پیدا شوی دی او نه نبي شته. دا خبره شو کنه. میلاد الشریف مړه میلادونه په کې چا میلاد النبي نشته. بس وشو کنه خبره ښه. نو زړه مې در باندې خوږېږي د خدای د ظالم مه وایه. ولې زه ملا عالم به یې خو خرابېږي. داسې مه وایه چې میلاد النبي نشته. وایه میلاد څه ته وایي؟ ټول وایي څه ته وایي؟ او نبي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې چې څوک وایي قسم په خدای د ایمان نه خلاصېږي. که مولای د ایمان نه خلاص، که شیخ الحدیث د ایمان نه خلاص، که شیخ التفسیر د ایمان نه خلاص، که ښه محقق هر څه د ایمان نه خلاص. دا یو باریکي ده. اوس وګورئ تنظیم سالکان چمکني شریف اشتهارات دې لیکلي ما خو نه دي لیکلي دي. تنظیم سالکان اهل سنت والجماعت چمکني شریف دوی اوس اشتهارات به ضرور لیکي او په اشتهار کې څه لیکلي دي؟ عید میلاد النبي. نو سوی وی دا نشته خو خراب شو کنه تباه شو. ځکه دا میلاد پیدایش د محبوب علیه السلام دی او نبی په خپله محبوب علیه السلام دی. تا هغه پیدایش مو نه منه او نبي دې مو نه منه. خراب شو. نه خیال کوئ د دې نه اوچت او اعلی محفل بل نشته چې د حضور سره نسبت وي صلی الله علیه وسلم. ځکه دنیا دا دا چې ښایسته ده، ښکلې ده، مزیداره ده، رڼا ده، دا د محبوب علیه السلام د برکته. دا ته چې مسلمان یې، دا ته چې واده کې، دا ته چې نکاح کې ستا نه حلال ده چې پیدا کېږي، ستا نه حلال اولاد پیدا کېږي، دا د چا برکت دی؟ ټول ووایي د چا برکت دی؟ د هغه برکت دی که نه دی؟ قسم دی که نکاح چا پیژنده، قسم دی که پلار چا پیژنده. وګورئ کتابونه یقین که تاسو تاریخ راواړوئ مور چا نه پیژنده، خور چا نه پیژنده. د ښځو مثال د ټوشو پیپرو څه شی ټوش پیپر پیژنئ؟ کوم ځای کې چې ودونه کوم ځای کېږي؟ شادي حال کې هلته چې روټۍ وخوري لاسونه به څه کوي؟ دا شادي حالونه مور شریعت کې ناروا روا نشته. ځکه د شریعت مخالفت دی. شریعت خو وایي چې لاسونه په اوبو وینځه او په اوبو اول ووینځه
او بیا آخر کی بیس صفات اس قرآن چلا گلے دے اول سوئی فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن چلولے نو دا تاسو با پناہ چانا واری دا اللہ پتے شیطان لکھا دا اللہ نبا شیطان پناہ واری نو دا ابتداء سوار او آخر کی بیوی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دلتم بیا پناو وارا در رب دا آغا سبارا ستون کینا چه سبارا خیجی آغا رب نا چه در طول خلق رب دے نو التم پنا دلتم پنا دا سے چه روٹی اخری مخ کی انزا و رستے منزا نو دا سشے شو دا در روٹی قدر و عزت نو گورا ٹوشو پیپر ودیبان دے بے لا سوچ کی بے خلق اس گئی وآبی نو رے گا لڑکی دغا سید خودو حالو خصب دے حضور علیہ السلام نو را گا تو ٹوشو پیپر گوندے بخل کو استعمال ہولی ہیت امتیاز نور کا حضور مبارک چرا رہے ویلے نا انسان ناری نمد خدے بندگان دی او دا زنا نمد خدے بندگان دی خبردار دا حق دا ناری نو دا حق دا زنانو سبحان اللہ دمر بشان اللہ زمان محبوب طور کے رحمت للعالمین دے عالمین جمع دا عالم دا عالم پسلور قسم دی نباتات حیوانات مائیات جمادات نباتات ونی دی بوٹی دی دا پارم محبوب رحمت دے سشیرے جی زکاغیم منو تاسو باوری دلی علماؤنا چه حضور علیہ السلام مبارک منبر نو او پیول لئے وچ تاسو دا خورما سشیو لرلیو پاگی بچی ناستو خطبہ بیم لیستا او تقریب بے پیکو یو زنانا وچی آگے ورطا منبر جوڑ کر دزغد لرگینا پا آگا منبر کی ناستا تقریر کی دا سے مبارک تقریر شروع کر چھ جڑا شروع صحابہ یوبل تگوری دا جاری سو اگے تگوری ابل صحابی اگے تگوری اگا صحابی اگے تگوری یددا خضم جڑا ندا محبوب علیہ السلام توی قربان تاسو تپتا دا چدا جڑا دا سشی دا اغورتوی اے صحابہ اٹھی نیز جڑا والا پہ جنما راگ مبارک اوپدی لرگی خفکی خواہ گفت پیغمبر چی خواہی اے ستون گفت جانم اد فراقت گشت خون حضور علیہ السلام کے خواہ کے خودوی سواری چی جانے گفت جانم از فراقت گشت خون قربان ست زمان لاری نبا جانو اسا پوری پما کی ناستی خطبہ بدی وینا پما کی ناستی واز بدی کو اس بل منبر دے جوڑ کو قربان تبا چی پما کی ناستی ما تا بڑی سکون و خوشحالی ہوا سو کوئی لاوی خیلا سرے تصدی کور دی خواہو لوگ لگ اخ کینا اخ دادشی کینا ما زمان اخ خلق خوخ دی ما تا دازے پتہ دانا چھے نوری شیبرا تا دازے خوخ کڑے ہو داتا ویندی بیشی دا لگا دا اخ تا کلے خواشی بیخ دے